الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المأسومين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما بقية الله في الأرضين، روح وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام صادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. نونسم وریزه ده د مولا ضربت وریزه ده، عنوان ده معرفت و ضربت امام علی. یاد وسطوی از روی اسلام و قرآن بلند مرتبه انسان آغا ده سیغ معرفت اوچات وی. ایچا سور شناخت و معرفت اوچات ده آغا اندورا بلند مرتبه انسان ده. ایچا شناخت و معرفت کمزور ده یغو اندورا مرتبه لون ده. و سوال پیدو کی گی معرفت ده چیشی؟ کس درے معرفت مهم دی، یو خود شناسی، یو امام شناسی، یو خدا شناسی. پکار ده خپل ځان شناخت حاصل کی، امام شناس جوړ شي، خدا شناسی حاصله کی. و خود شناسی و امام شناسی خپلا مقدمه و تمهید ده خدا شناسی ده پارا، خدای ته رسیدلې ده پارا. معروف حدیث متوس خدمت کی عرضا کو مولای: من عرف نفسه فقد عرف ربه. چو ځانو پیژندلو هغه د سوی خدای ته رسی وشوله. چو خپل شناخت حاصل کړلو هغه خدای شناخت حاصل کړلو. ایوم امام ایو حدیث د مولای ای دنیا و کائنات و شناخت درو څلورو شیو کې پټ ده. هغه نه اولین شناخت ای ځان شناخت ده. کوم کاسې ځان شناخت وکي هغه معرفت ته رسیدای شي، خدای ته رسیدای شي. پیغمبر یو حدیث کې اللہ باندې بلند صلوات، اللہ صلی علی محمد. شکوی شکل کے پیغمبر یہی: عجبت لمن ینشد ضالته. تعجب دے حیرانی و مغو کسانو باندے چھے و نورکشی سریگی وسی لٹوی الانو نوسی کئی، زنو نو نورک دی غامی نکئی. خپل شناخت وسا پوری حاصل نکڑلو، ځان گہرائیت و نرسیدلو دا انسان. خپل معرفت وسا پوری دی حاصل نکڑلو، وسار ندے ورپسے تلوشی نکئی. ازکا مولائی کائنات نہج البلاغی کی ایو حدیث کی معروف حدیث دے مولائی: تا تحسب انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. اے انسان آیتا گمان دا کئی تا وڑو کے جسم و جرم یہ وڑو کے شائی نا، تو کی کائنات اندہ تو کی پڑ دے. منظومہ شمسی تا نموتو سو بہار کسو دا نظام شمسی عالم اکبر نہ دے. مولا دیت عالم اکبر اندہ تو کی نہ دے. تہار سے تڑیر لوی طاقاتی قدراتی کچھیری زونو پیشن دی. تڑیر ہاتھ ترسیدائی شی دا معرفت پکور دے حاصل کی تا. نزو حدیث قدسی دے، یہ حدیث قدسی کی پروردگار علم خپلے الانسان و سری. دا انسان سو معمولی شای نہ دے، دا ما راز دے. انسان ما اسرارو نا یو سر دے، دغی دنیا تم رستولے دے. دا سر و راز پکار دا انسان معلوم کی. تزا چی شایم؟ چی دا پار رغلے؟
د معرفت نفس ځان معرفت شناخت ډیر مهم دی. نن تاسو وکړئ یوه جمله درته وکړم. دنیا هر څومره پیشرفت وکړو علم کې ټیکنالوجي کې دنیا کې، اما انسان شناسه کې انسان ځان پیژندلې کې مکمل زوال طرف ته لوړ دی. که زوال نه وي اندغه علم و ټیکنالوجي والا خالق به بموسا وړه وړه بچي نه قتلول. هغې ورځې ایران کې میناب کې کومه واقعه وشوه، 150 نه پورته وړه وړه بچي قاتل شول. اندا متمدن کسان، تمدن والا کسان، مغرب والا کسان، تعلیم یافتہ کسان، ایجوکیٹڈ کسان، ٹیکنالوجی والا کسان اوف نه وکړو، افسوس نه ور باندې وکړل، مزامات نه ور باندې وکړل. دوی ته چوک انسان نه بریخي. مثلا داسې کېده چې انسانیت باندې اوسه پورې غور نه دی کړی، سوچ نه دی کړی. دا ډېره مهمه مسئله ده. نظام معرفت مهم شی ده. معرفت ذریعے سے تو درجہ و شخصیات و حیثیت جوړیږي. څومره معرفت د سره وي مغوره د حیثیت ده. ځکه معروف آیا چې ما تاسو منبرونه زیات اورېدلي دي، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانان و جنات خدای څخه خلق نه دي شوي مګر عبادت دپاره. دغه آیې صحیح تفسیر، حقیقی تفسیر اهل بیت دا شی کړی دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. انسانان و جنات مو خلق نه دي کړي مګر معرفت دپاره. عبادت هم معرفت دپاره ذریعه دی. عبادت کې څه معرفت نه وي عبادت معنا نه لري. و یو حدیث دی معروف، عرفا ور باندې ډېر بحث کوي، فلسفې کې ډېر بحث ور باندې کېږي. خدای طرف نه رغلی دی، حدیث قدسی دی، پروردگار علم داسې كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. پروردگار علم داسې چې زه پټه خزانه وم، ما وغوښتل چې زه وپېژندی شم، اما شناخت حاصل شي، لذا ما مخلوق خلق کړل دې دپاره چې ما شناخت وشي. سوچ مې دی خبرې ته توجه ما سره وي انشاءالله. کریم پروردگار پوچھنے دے پارا بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. پروردگار عالم ای چې ما خلقت دې دپاره کړی دی چې ما شناخت حاصل شي، ما ته خلق راورسیږي، اما معرفت تا خلق را ورسیږي. اصل مقصد خلقت انده ده. او دا حدیث هغې آیې څخه میلاو کې نتیجه یې دا راوځي چې د خلقت غرض، د خلقت مقصد دا دی چې خدای شناخت حاصل کو، خدای شناخت ته ورسیږي. و سوال دغه ځای کې دا دی چې آیا اما و تاسو خلقت و اهل بیت و ایما و خلقت مقصد یو دی که بیل دی؟ کسا توجه ما سره وي. اهل بیت و مقصد خلقت و د ما و تاسو مقصد خلقت کې فرق دی. اما و تاسو مقصد خلقت د خدای شناخت حاصلول دي. اهل بیت و مقصد د خلقت کولی مقصد ما و تاسو ته د خدای شناخت ورکول دي. هغه خدای پیژنګلې دپاره راغلي دي، ما و تاسو خدای شناخت حاصلولي دپاره رستولی شوي یو. هغه ذریعه شناخت دی، هغه لیاره د شناخت دی. ما و تاسو دغې لیارې ذریعه څخه خدای پیژندی شو. نزای مولا معروف یو حدیث دی، مولای کائنات یو حدیث کې یی ان الله لو شاء لعرف عباده نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه. مولای کائنات یی کچېرې خدای غوښتلی خپل ځان یې در باندې ډایرکټ پیژندی شو، ډایرکټ ځان در باندې پیژندی شو، خو موږ لیاره ذریعه و دروازې جوړې کړي خپل شناخت دپاره. که چیرې خدای شناخت ته ځان رسوئ، اهل بیت و ذریعه سره رسوی شوئ. اهل بیت ذریعه دی، مولای کائنات ای چې مو ذریعه یو، مو ذریعه سره رسیدای شوئ. یه صلوات واسطه محمد و آل محمد بان. 55-63 نمبر گوڑی والا بینک سے گوڑے ویلوڑ دے آلتا زون ورورس سی. یو صلوات واسطے محمد و آل محمد بانے.
کسا اهل بیت ذریعه شناخت دی، ما و تاسو اهل بیت و ذریعه سے شناخت حاصلوای شو. لذا حدیث ده طلب المعارف من غیر طریقتنا فهو تسویق لانکارنا. مولا دسی کچری ایمو ذریعه سره معرفت حاصل نکوئی بلا دروازه وټکوئی، ایمو ذریعه سره معرفت و تعلیمات حاصل نکوئی، دا دسی ده که معرفت و د تعلیمات و انکار کول وی. هر سوره کوشش وکوي ایمو ذریعہ پریک دوی، ایمو دروازه پریک دوی، معرف دته نه ملويږي، خدای دته نه ملويږي. شیطان ته به عبادت وکوي خو خدای ودته نشي ملو، کله هلویل پریک دوی. دا واقعیا کتابو کې شته د پیغمبر اکرم خپل اصحاب سره ناس وو، اصحاب منس کې علی نو مولای کائنات موجود نو، بعد کې څه کله مولای کائنات محفل تر نو وتلو، پیغمبر مخ راوړولو ابو ذر ته. ابو ذر ته دی ای ابو ذر اتعرف هذا، آیا دا شخصیت پیژندې، دا هستی پیژندې؟ ابو ذر ظاهری سطحی شناخت طرف ته اشاره وکړه، یا رسول الله دوی تا ترز وای ده، بتول شوهر ده، حسنین و بابا ده. پیغمبر دوتی نا ابو ذر ایدی گهره سه شناخت دانه ده، هذا باب الله الاکبر، دا د خدای ټولو نه عظیمه دروازه، غوټه دروازه، اندا علی ابن ابی طالب ده. محمد مولی کچیری دا دروازه وټکای خدای ته ورسیږي، کچیری دا دروازه پرېږدی ټول عمر صفا مروي کې وګرځېږه، خدای به حاصل نکي، خدای به حاصل نکي. ځکه پیغمبر اکرم یو حدیث کې مولا شان کیه یا علی من عرفك فقد عرفني ومن عرفني فقد عرف الله. یا علی چا ته وپېژندلې زه یې وپېژندلم، چا زه وپېژندلم هغه خدای ته ورسېدو، چا ته پرېږدولې رسول یې پرېږدولو، چا رسول پرېږدولی دی خدای یې پرېږدولی دی. مولای کائنات د اهل بیت دي څه خدای ته رسېدلې ذریعه دي. هغه معروف حدیث بنا عبد الله بنا عرف الله بنا وحد الله. معصوم دی ایمو ذریعه سے خدای عبادت کیدای شي، ایمو طریقې سره، ایمو ذریعه سره ای خدای توحید ته رسیدای شوی، خدای معرفت حاصلوای شوی، وگرنه نشوی رسیدای. اوس یوه قیمتي جمله دلته ته عرض کوم، کسه ضایع نه کوئ. عمل بذات خود هیڅ حیثیت نه لري. عمل کې بذات خود هیڅ وزن نشته ده، هیڅ وزن کې کغه لمز ده، کغه روژه ده، کغه حج ده، کغه جهاد ده، کوم یو عمل ویلی نه ده. بذات خود عمل کې هیڅ قسم تا وزن نشته. عمل تک وزن و حیثیت ویر کوي، معرفت ویر کوي. عمل تک درجه ویر کوي، معرفت ویر کوي. که معرفت وی، پوید وی، شناخت وی، عمل د وړو کې ویلی نه وي، ډېر غوټ حیثیت لري. که معرفت نه وي، عمل د غرو برابر ویلی نه وي، ذره برابر حیثیت نه لري. ځکه حدیث کې مولایي المتعبد بغیر فقه کالحمار فی الطاحون. مخکې زمانو کې دا مچنې به وي که نه خرونه به ته وولي، خره کې به لرګی چولی و، بیا به یې سترګو نه پټی ونې تړلي وه، بیا به مچنې نه تویېدو. مولا داسې یی هغسې کس هغه څه معرفت نشته دی، هغه علم و شناخت نشته دی، جهالت کې دی. اوس شپه ورځې عبادت کوي خدای ته، داسې دی لکه مچنې نه خر تویږي. ای مچنې خر ځان یې نه پوهېږي چې د کوم. هغه جاهل انسان معرفت نه بغیر اهل بیت و دروازه یې پرېښلي، هغه کس حیثیت انداشه دی. سوچ وکړئ دی باندې، دا مجلسونه، دا متمونه، دا امام باړې، دا انداسې نه دي، دا اندغ معرفت اوچتولې دپاره دي. وحدانیتو نبوتو ولایت میسر شونې باندې با عنوان شکر بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. دا تاسو ته معرفت دیر کوي قربان بشم. ایدغو مجلسو، ایدغو ریزو، ایدغو ایامو ډیر قادر وکوي. دا تاسو سطح معرفت بلند کوي. مولا حدیث کې ای چې معرفت نوی عبادت هر سوره کوي خرسه د درجه برابر ده.
هغه مشهور واقعه تاسو اکثر به اوریدلی وي، زه درته پرې تکرار کوم. مولای کائنات یوه ورځې خپل صحابي سره کومیل بزرګوار سره خونې نه بهر وتلی و، چکر یې لګولو، سره ګرځېدل، جامې کولې. کومیل لږ یوې دروازې ته یوې خونې نه تلاوت شروع ودرېدلو. مولا دوتی کومیل رڅا ویلې ودرېدې. مولا ته دی مولا جان دغې خونې نه ډېر عجیبه سوریلی اواز کې تلاوت شروع دی. سوره بختوار دی، نیمه شپه دی، قرآن تلاوت دی کوي، قاری قرآن دی. امن هو قانت اناء اللیل سجدا و رکعا. تلاوت کولو د قرآن آیه لوستلې. مولا دوتی ارڅا کومیل مای وورا دو جهنمی کاس دی. کومیل حیران کړلو مولا جان زړه کې دی ټوله شپه تلاوت کوي، دوره عجیبه اواز دی، قرآن سره دوره مینه دی. مولا ډایرکټ فتوا په ولګوله. زړونه خبرو د زمانې امام و، وخت امام و. وخت تیریږي جنگ نهروان څه کله وشولو، جنازې پرتی دي. کومیل ته مولا اشاره وکړله، کومیل رڅا جنازو کې مولا ګرځي، یوې جنازې سار باندې مولا توره کېږدوله. مولا دوتی کومیل ماغه کری قرآن دی څه شپې اتو ته ودرېدلې، تو نه متاثر شولې. ماغه کری قرآن دی. ای وخت امام نه پیژندلو، ای وخت امام ته مقابلې ته نن روتلی و. نه تاسو دنیا وکسئ چې چا اهل بیت پرېښلي دی هغوی حیثیت الګ وکسئ، چا اهل بیتو منونکي دي هغوی حیثیت الګ وکسئ. اهل بیتو منونکي ته لږ اندازه لګوئ، عالمي استکبار نام نهاد سوپر پاور ته هغوی ګویر کړي دی. نه ډار شته، نه خوف شته، نه پریشانی شته دی. تاسو ایران نه بهر یوئ، تاسو به ډېر پریشان یو. څوک چې ایران کې نه دي هغه مطمئن دي. څه شمنه وکړو خبرې ته. تاسو ایران نه بهر یوئ، تاسو به پریشان وئ، تاسو به خوبونه ورک وي. تاسو مینه دی، تاسو مینه دی، تاسو د مینه خدای برقراره وساته. تاسو سوره پریشان یوئ، دوی ایدی ذره برابر ایران کې وړوکې بچیان نه دي پریشان، حکمرانان نه دي پریشان، جرنیلان نه دي پریشان، هغوی ډاډه دي. ویلې ته چا وخت امام پیژندلی وي، مغل یارې باندې روان وي، مطمئن وي څلیاره م ټیک دی، مقصد م صحیح دی، هدف م صحیح دی، ټارګټ م مقصد دی. که زنده پاتې شو مقصد ته رسېدلی یو، که شهیدان شولو مقصد ته رسېدلی یو. هغه چا نه نه ډارېږي. انقلاب ایران انقلاب مهدی جان سره متصل شونې پاره مولا مهدی جان باندې بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آله. معرفت ډیر مهم دی قربان نشم. معرفت نه بغیر عبادت هیڅ قیمت نه لري. د بل طرف ته د تخیم که معرفت دوی بیا ته کسد سے تو حیثیت سوره ده. لذا روایت کی معصوم دسی نوم العالم خیر من عبادت الجاهل. معرفت والا کس عالم کس خوب، جاہل کس عبادات نہ اچھات دے. یہ وہ حدیث کی ایسا نوم مع یقین خیر من عبادت مع شک. آغا سے خوب چاگا یقین حالات کی خدای نے مطمئن ہوئی، یقین حالات کی خوب ہوا کہ آغا عبادات نہ بہتر دے چا شک حالات کی عبادات کئی خدای. وہ تاریخ کی ادھر وردو مثلون آشتا دیو. ای خوب والا کس مرتبه چیتا ورسیده، بیدار کس حیثیت چیتا پاتش ولو. تاریخ اسلام کی اردوی نمونه شتا دی. یو کس بستری رسول بانده سملستلو طول شپای خوب وکرلو کم مقامو تمیلو شو. یو کس پیغمبر سا وگرزیدلو طول شپا بیدار و کم حیثیت ہو. ایو شاعر بہترین انداز کی دی ترجمانی کری دے. اغائی چکلا ترجمانی کی اغائی چا جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا. سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. صاحب یقین خوب کول بستری رسول باندے ڈگرے و سند ورطا ملویگی. ومن یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. اے خدای مرضی، اے خدای خدایی و تمیلویگی. وہ شاک حالات کے پیغمبر سا گرزے سورا و گرزے گا ہی چے بدتا نشی ملا. معرفت دیر مهم ده.
شناخت و معرفت قربان د شم ډیر زیات مهم دی و دا د طرز وکم معرفت هم برابر نه دی درجې دي مرتبې دي اوس کسه چې کومې درجې او مرتبې ته رسیږي زه باندې چې یو مثال درکم تاسو دلته ناست یو روژهدار یو خدای تاسو ټولې روژې قبولې که خو هیچ روژه بل څه برابر نه دی هیچ روژې ثواب بل څه برابر نه دی نیات فرق کوي روژه فرق کوي چوک یوې درجې کې روژه ستی چوک بلې درجې کې چوک بلې درجې کې ستی هیڅ پته نه لګي خدای ته پته درجه ډیره مهمه ده مراتب ډیر مهم دي څوره مرتبه اوچاته شي اندوره تو عبادت مقام اوچتیږي اندوره تو عبادت درجه اوچتیږي امام خمینی رضوان الله تعالی علیه 40 حدیث لیکل دي 40 حدیثو تفسیر عرفانی تفسیر کړي دي ایوځي کې هغه نقطه ذکر کړي چې حازم شي در کومه که حازم کوي شوی نقطه د سی هغه عرض کړي هغه د مرتبه واجنه چې مولا علی کومي مرتبه باندې فائز وغه چې صرف نبی مکرم اخیری پیغمبر نه علاوه ټول پیغمبران رسولان رجامه کا جن و انس رجامه کا ای مولای کائنات ای و تکبیرۃ الاحرام برابر ته نشي رسیدای ای مولای کائنات ای و تکبیرۃ الاحرام سا هیڅ چوک برابري نشي کولای ویلې مولا څو کومې مرتبه باندې واغې مرتبه ته چوک نشي رسیدای لذا هغه حدیث باندې اوس تاسو پیږئ چې کوم حدیث مو علماونه منبرونه ډېر اورېدلی دی ای مولا ضربت والا حدیث ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین پیغمبر ویلی ویله چې مولا علی یو ضربت ثقلین و جن و انس عبادت نه افضل و بهتر دی ځکه چې مولا مرتبه ټولو نه اوچاته وه دلته خبره د ضربت نه دی گزار خبره نه دی گزار هر چا کوای شو دلته خبره د ضربت علی ده د علی ضربت خبره ده ضربت یو څه شای ده ضارب بل څه شای ده دلته ضارب نه ویلی دي چې علی لاس کې کتوره وی هغه توري بیل څه حیثیت ده د توره څه بل څه بیل څه حیثیت ده ډیره مهمه ده دا درجه ډیره مهم دغه درجه ته چوک نشي رسیدای دغه درجه ته چوک نشي رسیدای شهید علی شریعتی وا جمله کړي ده هدیه کوم درته غیڅ کائناتو کې خدای کی والی پیدا کړي ده کائناتو ته خدای کی والی پیدا کړي ده ور کړي ده او شیا او فخر وکو یا غلی تاسو ته قسمت کې ملو شوه ده اندا خو واجب مولا د دوره د عظیم معرفت مرتبه باندې فائز و چې مولا وا جمله کړي ده جمله تو سډيره لو کشف الغطاء مزدت یقینا مولا دی کچېره پردې وغړيږي د علی یقین کې معرفت کې به ذره برابر اضافه ونه شي څه مطلب دی مطلب دا دی او مولا دی چې زه د معرفت او د یقین هغه مرتبه باندې څنګه پورته بل مرتبه شتونه ده ذخیری منزل ته رسیدلی یم مرتبه و درجه ختمی دی علی د پاره هغه مرتبه باندې علی فائز ده دا ډیره مهمه نکته ده او دې ځکه زدنا سبق څخه ستایشم کسه دا ډیره مهمه نکته ده تارس کوم مولای کائنات 19 رمضان المبارک کوم شپه تیر شوه نن سبه باندې مولا مبارک جبین باندې یو ضربت ولګیدلو مولا زخمی شولو مولا ټنډه مبارکه وینا جری شولا او ای مولا درد انداو کنو نتیجه ده تو نه خلم ای مولا ابن ملجم ذریعه سرا یغه توری سرا ټنډه لګیدلا ضربات لګیدلا ای مولا ټنډه زخمی شولا ای مولا درد نو سوچ وکي مو خبرین ای مولا درد نو قربان بشم ای مولا درد نو ازکه نو دلیل سره د مولا څخه کله دا ضربات او خړلو مولا څخه کله جبین باندې د ابن ملجم زخم او خړلو مولا څټاو سي جمله وکړه فست ورب الکعبه رب کعبه نه قسم علی خفا نشو علی کامیاب شولو اندغه ورېځي سي سارو مولا اوس جمله مداد سي علی درد چی شو علی ته کوم شینه درد ملويدلو درد علی پیژندل ضروری ده ای مولا علی درد هغه قربان مشام څخه کله مولا وتلو بهار مدینه نخلستان ہوتا بغون ہوتا کویوانو کې مولا سار نو بسلو مولا به فریادونه شروع کې جوړوانی به شروع کې چونه به جوړوانی کولی هغه کسانو څنګه اهل بیت نه پیژندل
امام نه پیژندلو، ای مولا معرفت ور سره نه و، ای مولا شناخت ور سره نه و، ای مولا صحیح پہچان ور سره نه و، معرفت کمزور و، هغه وجې نه به مولا ګیلې کولی، شکوا به کوله. زه به داسې درته وایم ای مولای کائنات هغه ټنډې والا زخم ته ډېر ما ژوړی 25 کاله مولا ګوشه نشین شو، خونې کې بیله تر بیله کېناستو، چا فایده ونه و چاته نه کښته ډېر وژوړوي. مولا غوندې هستي 25 سال ویلې ګوشه نشین شولو، ژړا دغې ته دی، دغې ژړا زیاته پکار دی. مولا به ګیلې نه کولې هغو خلکو نه، هغو خلکو نه به دا ګیله نه کوله. مولا به ورته سره څوی وزوی رسره ملګري شوی، هر څو اسلام دپاره مدد وکړئ مو سره، کله به ورته ویله مولا ګرمۍ دی پرېمده، او کله به ورته ویله ژمی دی مولا صبر وکړه. مولا دې حده پورې ګیلهمن شو. نهج البلاغه کې دا شته دي چې کله کله به داسې ولاړ څه هلته حاکم شام څه سره دي، وفادار دي، خپلې خبرې نه ولاړ دي، قربانۍ ته تیار دي. مولا به کله ګیله داسې وکړله څه کاش کې لاس مو ویر کړي وی یو یې راکړی وی. کله کله به ګیلهمن شو، مولا به دا ټکې وکړلو څه ما نه تاسو خدای وخه، ما تاسو نه خدای وخه، تاسو نه بل څوک مسلط شه. مسلط شول ورسته ورباندې کنه مسلط شول. نه کسه یو حدیث درته عرض کړم، نتیجه درته ښیم، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. معروف حدیث دی، چا وخت زمانه امام نه وپېژندلو جاهلیت مار کې مړ شولو. جهل کې نه، جهل علم په مقابله کې دلته جهالت نه معنا جهالت نه دی، جهالت معنا کفر دی. چا وخت امام شناخت حاصل نکو، مدد و نصرت ورسره ونه کړلو، یاد وساته هغه جهالت کې نه جاهلیت کې مړ دی. جاهلیت مطلب دا دی کفر کې مړ دی، کفر کې مړ دی. امام پیژنګلي چې شه زه دوې درې نمونې درته ذکر کړم، تاسو زحمت زه ختموم، ډېر منه تنګوم. نن دغه دور کې اته وکسه امام جنډه چا اوچاته کړي د دنیا کې، د امام د نصرت جنډه چا اوچاته کړي دی؟ ایران څه ورسره دی، رهبر معظم څه ورسره وه، قرباني په ویر کړله، خلخانه په قربان کړه، کمانډران یاران دوستان ټول په قربان کړل. نه حالت جنگ کې دي. شته داسې کسان اوس هم معاشرې کې شیعو کې تعلیم منونکي ځان بولي، خو هغه ولایت فقیه په خلاف خبرو کول، تبلیغ کول خپله فریضه ګڼي. سوچ مې دی خبرې ته، هغه مراجعو په خلاف، رهبر معظم په خلاف، ولی فقیه په خلاف تبلیغ کوله، پروپیګنډې کوله، باد رټو ویلله خپله فریضه ګڼي. اندغو شیونه ګیله شوي دی. ولایت فقیه څه ترجمه ده؟ زه ته مختصره ترجمه وکړم. ولایت فقیه د دغه ویلی شي قربان مشم، او ولایت فقیه ترجمه ده د فقه د ویلی شي شریعت و دین ته. هغه کس شریعت و دین باندې آگاه وي، هغه سرپرستی حکمرانی ته ویلی شي. یعنی دا د فقیه سرپرستی او حکمرانی نه دی، نو د فقه د شریعت و د دین حکمرانی دی. یعنی ته ولی فقیه سره مخالفت کوي، سوچ دغه نه وکړه د دین مخالفت دی، دین مخالف. نن اهل سنت جوانان وپېژندل، هغوی اعتراف وکړلو. نن نان مسلم غیر مسلمان وپېژندلو چې ایران څومره مهم دی. ایران مبارزې کې، جنگ کې، د حق و جنگ کې صف اول کې دی. علمدار د دغې دنیا دی، د آزادګانو مستضعفینو مسلمانو خلکو علمدار جوړ شوی دی. نن ته ای شیعه د علی ابن ابي طالب څه ته اوسې نه ودرېږي، ته مخالفت یا مزاحمت کوې د ولایت فقیه، ته سوچ وکړه چې دا داسې وایي چې امام مخالفت دی. سوچ دی باندې پکار دی. یوه بله نمونه یې درته ذکر کړم. کسه ځنه کسان نکته درته عرض کوم. اوسه عباداتو کې ځنه شیو کې مسخرې وایي، ځنه شیو پسې. یو کس راته یې کربلا ته لاړ وو، زیارتونه راووتلو. یو کس نه پوښتنه وکړه ملګري نه څوټ کې لمونځ وکړو، مو ته ایستلې وه نه کربلا کې لمونځ اوسې ساري. سوچ دی خبرې ته. یو زه مثال داسې در کوم، لسم ورځې وي ځنه کسو نه جوانانو نه پوښتنه وکړي څوټ کې لسم ورځې لمونځ د وکړلو که نه، هغه یې څوټ کې نن ورځې څه لمونځونه د ازادارۍ کوه. زه دوی ته جواب داسې ور کوم، سمپل یو جواب در کوم. قربان مشم نورې ورځې خاصې عباداتو دپاره دي، خو لسم ورځه کربلا د عبادت مرکز دی. ځکه مرکز دی چې ما تاسو زیارتنامې کې الویلو عارفا بحقه. زیارت ته لاړ شوئ، معرفت سره زیارت وکړئ. زیارت آدابو کې یو شاندار راغلی دی، څکله زیارتنامه پړو که هغه کې واضح لیکلي دی اشهد انکم قد اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات.
کربلا شهدا ته موندای وس المس تاسو قائم کو زکاتونه تاسو ور ک دین تاسو قائم کو دین تاسو مترا کړل مولا حسین تای قد قمت الصلاه واعطيت الزکات مولا جان لسم ریز تا دنیا ته وخیل سلمون څنګه قائمیږي کربلا کی تو دنیا ته وخیل المون څنګه قائمیږي المون قائمه ولا تو دنیا ته خیلی ده پس اشورا ورځ لسم ورځ کربلا د المنځ قائمه ولی ورځ ده تک دنیا نشي پیدا معرفت نوی در سرا دو ماغه ګیلا د چې امام خپل زمانه کې اشیاء نه کړی وا دا معرفت ډیر مهم ده دا شناخت ډیر مهم ده قربان مشم کله دا شناخت در سرا ده خشیای بهترین شیای اهل بیت منون کې بیات امام د نرزی ده وخت امام د نرزی ده زمانه امام د نرزی ده کوشش و کوئی شناخت و معرفت زیاد کوئی سورہ شناخت و معرفت د زیاد شی اندور امام تا نږدې اندور امام سره قبولی علی خامنائی علی خامنائی علی خامنائی علی خامنائی عزیزان سید و شهدا امام تاسو پیشوایان ډیر زورور دي مطمئن اوسئ حالات سنگین رتلای شي سخت رتلای شي خو متاسو پرخلای نشي متاسو پرخلای نشي آیت الله شیرازی بزرگوار جملہ ونه نقل دی چې کله ایران کې دوسری جنگ عظیم پہلے جنگ عظیم کې حالو ډیر سخت و حمله کېدلې هغه دا جملہ کې وکړله چې ایران باندې حمله کېدای شي زخمی کېدای شي مشکلات راتلای شي خو ایران غورځېدای نشي ویلې تو ملک د زمانه امام دی ایدی ولی شته دی چختان شته دی صاحب شته دی دا یقین د تاسو وی پکار دی د ایران بقا و نصرت پارا څوارلس معصومینو باندې بلند صلوات الله صلی علی محمد دیزی که و نکته دا تارس کم آیت الله مرتضی کشمیری بزرگوار عظیم عارف تیر شوه ده اگه ایس کل افطار کوئی کنه که اینوی رو جماعت بانده لگ خدای سا ناز کوئی ناز شروع کوئی ناز دسی کوئی چه مڑی را وخلوی لاس کی ونی سوی خلیت او را ماوڑوی خدای سا خبری شروع که خدای دا مڑی او را نخرام ایوه دعا دا تکوام دا دعا را تکبول لکن سوچ مده خبری تا و دی ٹائم کې خدای ضرور دعا کوي تاسو ناز خلی خدای تاسو ناز خلی خو زه داسې سوال کوم ریکویسټ درته کوم ټول وته ځوانان وته سپین ږیرو ته زنانه وته وړو ته چوکې ما آواز واوري دی ټائم کې افطار باندې خدای ته وکړو صرف کې و دعا کوي ایران کامیابی ده پاره ایران پیروزی ده پاره استکبار شکست و زوال ده پاره اما تاسو که نور واس دغه زینه نه رسیږي کم از کم دعا اما تاسو واس کې ده دعا د مؤمن اسلحه ده دغه اسلحه نه کار واخلوي اما تاسو دعاوانی ضرور اثر لري و ان شاء الله ایران میدان جنگ کې محاذ کې بهترین کردار ادا کوي ده دشمن پشیمانه باندې مجبور کړي ده ان شاء الله پشیمان بکیږي یو کلا کا صلوات واست محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد